بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په د تجوید کورس شروع کړی دی او د تجوید په کورس کې موږ 15 درسونه چې دی هغه ووې د 15 درسونه وشول او دغه 15 درسونه په درو سبقو باندې مشتمل وو. تاسو نو دا درې سبق هم چې ویلي دي زه به اوس د هر سبق صرف چې دی کې څونه خبرې دي د هغې به زه صرف تعریفونه کوم چې څونه الفاظ دي د هغې به زه صرف تعریفونه کوم او تاسو به ګورئ چې تاسو دا 15 درسونه څنګه اورېدلي دي، تاسو ته یاد دي، تاسو چې دا کوم دروس اورېدلي ده تاسو ته یاد دي که نه، د دې پته به تاسو ته په خپله پته ولګي چې زه اوس د لومبۍ نمبر درس نه شروع کوم. دا 15 درسونه تاسو ته چې دا 3 سبقه تاسو ته وسویم نو تاسو ته به ذهن ته دا خبر راځي که نه. کو ذهن ته مو خبر راتله نو پوه شه چې تاسو سبق یاد دی، کو نه راتله او زه د یو لفظ تعریف کوم، د یو شیز تعریف کوم او ته پې ذهن ته خبره نه راتله چې دی به اوس دا تعریف کوي نو یا ساته چې دا سبق هم کمزوری دی نو د دې سره به چې دا سبق نور هم پوخ شي انشاءالله تعالی. ښه جي، لومبۍ نمبر 10 کې مونږ ویلو که نه چې هغه په لومبۍ نمبر سبق باندې مشتمل و. د تجوید لغوي معنی تعریف، د تجوید موضوع، د تجوید غرض و غایت یعنی مقصد، څلورم چې د تجوید فایده څه ده، ورپسې پنځم چې د تجوید چې دی فضیلت څه دی، او شپږم چې د تجوید قسمونه او د تجوید حکم څه دی په شریعت کې. نو راځئ چې دا اوس مختصر داسې د دې ټول تعریفونه وکړو. لومبۍ خبره د تجوید لغوی معنی دا تحسین الشی، کسی چیز کو عمده بنانا، یو شیز عمده کول، یو شیز ښکلی کول، یو شیز کره کول. د تجوید اصطلاحي تعریف څه دی؟ نو یعنی د قرآن هر یو حرف د خپل مخرج نه د صفات لازمه او د صفات عارضه سره ادا کول دي ته تجوید وایي. د تجوید موضوع څه ده؟ د تجوید موضوع ده حروف تهجی د الف نه ول تر د یا پورې. صحیح، دا د تجوید موضوع ده، تفصیل موږ ټول کړی دی. دریم د تجوید غرض و غایت یعنی د تجوید مقصد څه دی؟ د تجوید مقصد زبان کو قرآن کی غلط ادائیگی سے بچانا، جبه د قرآن د غلط ادائیگی نه بچ کول. جبرائیل علیه السلام چې څنګه قرآن ښودلی و نبي علیه السلام ته او بیا نبی علیه السلام چې څنګه قرآن لوستلی و هغه شانته قرآن لوستل دا زموږ مقصد ده، دا زموږ غرض و غایت دی. د تجوید غرض و غایت دغه دی. صحیح. څلورم نمبر خبره د تجوید فایده څه ده؟ د تجوید فایده د الله تعالی رضا، د دواړو جهانو د کامیابی امید، د دواړو جهانو کامیابی ده. د تجوید فضیلت څه دی؟ د تجوید دا علم چې دی دا په تمام علومو کې افضل او اشرف دی، ځکه چې د دې تعلق براه راست د الله تعالی د کلام سره دی، د قرآن سره دی. او دغه رنګې شپږم د تجوید چې دی په څو قسمه ده او د دې حکم څه دی د شریعت په رڼا کې. تجوید په 2 قسمه باندې ده، یو تجوید عملی ده، یو تجوید علمی. تجوید عملی څه ته وایي او د دې حکم څه دی، او تجوید علمی څه ته وایي او حکم یې څه دی. تجوید عملی د قرآن هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کول د تمامو صفاتو سره دی، ته خو لکه څنګه چې د تجوید هغه تعریف کړم دا تجوید عملی دی. یعنی نبی علیه السلام چې څنګه قرآن لوستلی دی، صحابو څنګه لوستلی دی، تابعین دغه شانته قرآن لوستل دا تجوید عملی ده. دا تجوید عملی دا په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې چې دی، هر بالغ مسلمان نارینه او زنانه باندې دا فرض دی، فرض عین دی. ښه، فرض عین د دې تعریف مونږ کړو چې فرض عین څه ته وایي، نو چې په هر مسلمان. او دغه رنګې تجوید علمی څه ته وایي؟ نو تجوید علمی چې د قرآن د تلاوت متعلق چې کوم قواعد او ضوابط، کوم قوانین او احکام چې دی هغه قراو تیار کړي دي، مقرر کړي دي علما او قراو، یعنی د تجوید ضروری کتابونه ویل دا تجوید علمی دی. او د دې حکم فرض کفایي دی. تجوید علمی دا فرض کفایي دی، یعنی اسانه پښتو کې داسې چې د فرض عین نه علاوه قرآت 17 دا چې دی چې د 48 میل په فاصله کې یو قاری هم موجود وي، د دغه ماهر قاری نه دا علوم حاصلول دا فرض کفایي دي. او که چېرې د 48 میل په فاصله کې یو قاری هم نه وي موجود نو یاد ساته چې ټول په ټول به ګناهګار وي. چې د تجوید ضروری اجزا هغه 4 دي، یعنی ما ویلو چې د تجوید چې دی دا په 4 ستنو باندې ولاړ دی. په دې کې 4 خبرې ضروری دي چې دا تا وپېژندل نو دا ده چې ته په تجوید باندې بیا پوهېږې. ته به قرآن بیا په تجوید سره انشاءالله تعالی وې. یو دا دی چې
چې د حروف مخارج پیژندل. ما تاسو ویل چې مخرج څه ته وي، د کوم ځای نه چې حروف ادا کیږي. لومبه دا چې د حروف مخارج پیژندل. دویم د حروف صفات پیژندل. صفات ما تاسو وی چې څه ته ویل کیږي، کیفیت او حالت په کومي طریقې سره چې حرف د خپل مخرج نه ادا کیږي ته صفات وای. نو د حروف صفات پیژندل دا چې دویم نمبر ضروری جز دی. او دریم نمبر هغه د حروف احکام پیژندل. او څلورم د حروف ادایګي په صحیح ادایګي باندې چې په د ژبې سره هغه باندې مهنت کول. نو یا ساته چې د تجوید ضروری اجزا هغه څلور دي، دا کچا او پیژندل. نو یا ساته چې دا د تجوید هغه څلور ستنې دي، دله بیا د تجوید زده کول ډیر خوند ورکوي او دی بیا دا ضروری وګڼي چې دا څلور خبرو باندې پوه شي. د لحن حواله سره، د لحن لغوي معنی څه ده؟ غلطي کرنا، غلطي کول. او اصطلاحي معنی څه ده؟ نو په اصطلاح کې لحن ویل کیږي د تجوید د قواعدو خلاف قرآن لوستل. د تجوید د قواعدو خلاف قرآن لوستل دي ته ویل کیږي لحن. د لحن بیا په دوه قسمه ده په قرآن کې. قرآن بنده مسلمان چې کړه د قرآن تلاوت کوي دی غلطي کوي، نو دغه غلطي په دوه قسمه، یا به دی لحن جلی کوي او یا به دی لحن خفي کوي. لحن جلی ویل کیږي واضحه ښکارا، خفي ویل کیږي پټه. نو لحن جلی واضحه او غټه غلطي، لحن خفي پټه او وړه غلطي، باریک غلطي. نو دا د دوانو تعریف شو. د لحن جلی بیا دا په څلور قسمه ده. غټه غلطي چې وته موږ وایو کنه، واضح او غټه غلطي، دا په څلور قسمه ده. د یو حرف په ځای باندې بل حرف ویل، لکه الحمد په ځای الحمد ویل، ح په ځای ها ویل، یو دا شو لحن جلی یو قسم دا شو. دویم یو حرف سیوا کول، په الفاظو کې سیواوالی راوستل، لکه قل نه، یعنی الف سره قرآن کې نشته دی، قل نه دی، الف سره نشته، او ته قل نه، نو تا په الفاظو کې سیوالی راوستو، یو حرف ته سیوا کو. نو چې یو حرف ته سیوا کې، نو دا د لحن جلی دویم قسم دی. دریم قسم یو حرف کمول، الفاظو کې کمی راوستل، لکه دغه مثال الټکا قلنا، الف پکې شته دی قرآن کې، په یو ځای کې ته قرآن تلاوت کې او قلنا راغی او الف سره شته دی، نو ته راولګې د تاغي کې دغه الف کم کو او قل نه دی وي، نو دا د لحن جلی دریم قسم دی چې په الفاظو کې کمی راوست، یو حرف کمول. د لحن جلی د غټي غلطي څلورم قسم دا دی چې په حرکات او سکناتو کې غلطي کول. د حرکاتو تاسو ته ویل چې حرکات جمع د حرکت، او حرکت ویل کېږي زبر زیر پېشته، نو حرکات زبر زیر پېشته وي. نو حرکاتو کې غلطي کول او سکناتو کې. سکنات د ساکن جمع ده. ساکن هغه حرف ته وي چې د کم حرف د پاسه سکون وي. سکون مونږه پښتو کې ورته غړندي وایو. نو د دې دوه مثال بس شي د حرکاتو مثال، یعنی انعمت قرآن کې دغه دی آیات ته چې هغې کې راغلي دي اهدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت تا زبر تا، د تا د پاسه حرکت د زبر دی. نو د دې معنی دا ای ربه ته مونږ په نیغه لار روان کې، لار د هغه کسانو انعمت علیهم، تا زبر تا چې وې د تا د پاسه چې د زبر حرکت وې، نو معنی ده چې تا چې پینام کړی دی د هغې خلکو په لاره باندې روان کې. نو وسو د تا د زبر حرکت تا بدل کو، یعنی د تا په ځای پیش وي، یعنی د تا د زبر د حرکت ته بدل کو او پیش تی وي، نو معنی بدلی ګډیره. انعمت علیهم، ای ربا مونږ په نیغه لار روان کې، لار د هغه کسانو چې ما پینام کړی دی، نعوذ بالله. نو ګوره تاسو وګورئ انعمت او انعمتو، تا زبر تا پیشتو، تا زبر د تا د پاسه زبر حرکت او ته د پیش حرکت وې، نو دا د لحن جلی څلورم قسم دی چې حرکاتو کې غلطي کول. او د سکناتو مثال، یو حرف ته ساکن دی، د پاسه په غړندې دی، سکون دی، په تر هغه لګې دی هغه سکون دی چې دی هغې له د حرکت د زبر یا زیر یا د ارسه دی ورکو، یعنی حرکت دی ولا ورکو. مثال انعمت، ان حمزه نون زبر، ان عمت، د دې نون د پاسه سکون دی، دا ساکن حرف دی، دا نون ساکن دی، تر هغه لګې دی نون دی متحرک کو، نون نه د حرکت د زبر ورکو، نو دا د سکناتو مثال دی چې حرکات او سکناتو کې غلطي کول. یعنی انعمت دی او ته وې انا عمت، انا یعنی انا عمت الحمد لله، حالانکه الحمد دی د لام د پاسه سکون دی او ته د سکناتو په ځای حرکت، نو دا د حرکات او سکناتو غلطي مثالونه شو. لحن او د لحن جلی حکم څه دی؟
دا لحن جری چې دی ټول علما فرمایي ټول قرا حضرات فرمایي د ټول په نسبت باندې دا لحن جری کول دا حرام دي څوک چې دا لحن جری کوي دا حرام دي یاد ساته که په لحن جری سره د قران معنی بدلیږي کو نه بدلیږي کو لحن جری سره معنی بدلیږي کو نه بدلیږي نو یاد ساته چې دا به اتفاق دا لحن جری حرام ده یاد ساته چې لحن جری سره بعض اوقات معنی بدلی شي او په هغه معنی بدلیدلو سره بعض اوقات چې منص فاسدیږي نو دا خبره ما د دینه مخکې ذکر کړه کو په لحن جری سره معنی بدلیږي کنه بدلیږي نو یاد ساته چې دا به اتفاق حرام ده ورپسې لحن خفي دا لحن جری قسمونه خو بیان شو لحن خفي ما وي وختي چې پټي او وړي غلطي ته ویل کیږي دا لحن خفي یو قسم دی دا لحن خفي یو قسم دی چې د حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہے د حروف د خلا چې کوم قاعده مقرر کړی شوی دي کنه د هغه خلاف چې ته قران وای دی ته لحن خفي وای یعنی په آسان انداز کې داسي چې فصفات عارضو کې غلطي کول صفات عارضه کې غلطي کول صفات په دوه قسم دي لازمه دي ګوره په بعضو خبرو کو تاسو پوه نه شنو زموږ استاد به فرمایل و د دز نمخ کې ممره ځکه چې دا بیا په خپل ځای من خپل د تفصیل لازم وي په خپل پوه شي خو صرف دون ذهن ته ساتي چې د دې سوي نو بیا چې تاسو التکل غتاری په ټول وضاحت راشي په خپل پوه شي نو په دې وجه د لحن خفي ده چې په صفات عارضه کې غلطي کول نو دا لحن خفي یو قسم دی صفات عارضه کې غلطي کول یعنی غنه نه کول مد نه کول صحیح غنه سوک نه کوي مد فرعي نه کول ځکه مد سوک موجود یعنی مد فرعي نه کول او دغه رنګ یو حرف پور دی قران کې یو ځای کې حرف پور راغلی دی په ډکه خوله به تا ادا کې او تر اولګي دا ته پته شخله ادا کې په کار دا چې ته په ډکه خوله ادا کې او ته پته شخله ادا کې نو یا ساته چې دا لحن خفي دا وړه غلطي ده غنه چې نه کې پوز ته आवाज نه بوزي مد نه کې یو حرف کې مد فرغ راغلی دی به ته وګدې دا غي خپل مقدارونه دي او تا غ مقدار غو وګد نه کې دا ټول لحن خفي ده صحیح بیا پدې کې ما یو تفصیل هم کړو خو بس هغه تاسو کو چا اوریدنه به تاسو ته پته وي نو او د لحن خفي حکم څه دی د دې حکم دا دی چې اکثر علما دی غلطه ته د لحن خفي ته چې دا څوک په قران کې کوي دې ته مکروه ویل دي اکثر علما اکثر قرأ حضراتو دې ته دغه ویل دي مکروه خو یاد ساته چې د بعض علما په نسبت باندې دا هم حرامه ده د بعض علما په نسبت باندې دا هم حرامه ده اعوذ بالله وبسم الله اعوذ بالله ته ویل کېږي تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ته ویل کېږي تعوذ د دې نوم دا دی چې تعوذ وته وي او دې ته استعاذه ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دې ته ویل کېږي تسمیه یا بسمله نو دا د دې نومونه دي صحیح یو سوال لې چې د قران مجید نه مخکې یعنی قران مجید څوک تلاوت شروع کوي نو د تلاوت نه مخکې د اعوذ بالله ولي ضروری ده دا ولي مونږ وایو جواب د دې دا دی چې دا د قران حکم دی دا د الله تعالی حکم دی قران کې الله فرمایي په 14 سپاره کې په سورۃ النحل کې په 98 نمبر آیات کې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فرمایي الله تعالی وایي چې تاسو کله د قران تلاوت شروع کوئ د تلاوت ابتدا کوي د قران نو تاسو زما په نوم سره پناه غواړئ د شیطان درټلی شوی نه نو په دې وجه اعوذ بالله ویل د قران د تلاوت مخکې ضروری دي او یاد ساته بسم الله په کم ټیم کې ضروری دي کله چې ته د تلاوت د سورت د ابتدا نه شروع کې خجی ورپسې د تلاوت د ابتدا سو سورتونه دي لکه یو بنده مسلمان چې کله د قران تلاوت کوي نو د دې سو سورتونه دي نو د دې درې سورتونه دي کله چې یو بنده مسلمان د قران تلاوت کوي نو یا به د سورت د سر نه کوي یو دا سورت شو د سورت د سر نه د تلاوت ابتدا کول یا یو بنده مسلمان چې د قران تلاوت کوي نو د سورت د مینځ نه به کوي دویم شو دریم یو بنده مسلمان د قران تلاوت شروع کړي دي خو د تلاوت په د مینځ کې بل سورت مهی تراشی د دې بل صورت ابتدا بیا تکې نو دې درې ونو کې خبره به وسمنګ کو دې درې ونو ته آسان نوم قرا ورکړ دی چې ډومبه صورت ته ویل کېږي ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت دویم ابتدایي تلاوت درمیاني صورت دریم ابتدایي صورت درمیاني تلاوت
دا 3 سورتونه شو. اوس په دې کې د دې خو تاسو په تعریف پوه شئ، خو د دې کې د اعوذ بالله او د بسم الله حکم څه دی؟ ابتدایي تلاوت ابتدایي سورت، په دې کې به اعوذ بالله او بسم الله دواړه وایو. یو بنده مسلمان د قرآن تلاوت کوي او د سورت د سر نه کوي، نو دی به بیا اعوذ بالله او بسم الله دواړه وایي. دویم ابتدایي سورت درمیاني تلاوت، یعنی د سورت د منځ نه د قرآن تلاوت کول. دې سورت کې به اعوذ بالله وي او په بسم الله کې اختیار دی، که چا ووي ښه خبره ده، مستحب دی، که چا ونه وي نو خیر دی. او دریم سورت چې ابتدایي سورت درمیاني تلاوت، یعنی د تلاوت شروع کړی دی، د تلاوت په منځ کې بل سورت نه چې ابتدا کې، نو په دې سورت کې به صرف بسم الله وایو، اعوذ بالله به بالکل نه وایو. ورپسې دا درې ونه د ابتدا، دا درې ونه اوس په سورې بارات باندې پټ کا. سورې توبه په قرآن کې په 10مه سپاره کې یو سورت چې د هغې نوم دی سورت توبه، سورې بارات. د سورې بارات نه مخکې دا بسم الله به مونږ وایو که نه به وایو، ځکه چې قرآن کې هغه نه دی لیکلی شوي که نه. نو یاد ساتئ چې د سورې بارات نه به مخکې صرف اعوذ بالله به وایو، بسم الله به بالکل نه وایو. دا ټول علما فرمایي چې بسم الله به نه وایي. صحیح، یعنی د دې حکم څه دی چې سورې بارات نه مخکې به صرف اعوذ بالله وایي، بسم الله به نه وایو. که چېرې څوک یو بنده مسلمان د سورې توبه د سورت د سورې توبې د سر نه د تلاوت ابتدا کوي که نه، نو په دې صورت کې به دې صرف اعوذ بالله وایي او بسم الله به نه وایي، بالکل به نه وایي. که چېرې چا د دویم که چېرې د سورې توبې د منځ نه چا د قرآن تلاوت کو، نو بیا د اعوذ بالله او د بسم الله څه حکم دی؟ نو دی به بیا اعوذ بالله وایي او په بسم الله کې اختیار دی، څنګه چې د دې نه مخکې خبره وشوه. که بسم الله وي ټیک ته، که وي نو خیر دی، مستحب خبره ده. او دریم که چېرې تلاوت شروع شوی دی، د تلاوت په منځ کې سورې توبې راشي مخې ته، د سورې توبې ابتدا بیا ته کې د تلاوت په منځ کې، نو په دې صورت کې بیا 3 طریقې په دې کې جایز دي: وصل، وقف، سکته. نو دا غي ټول تفصیل ما تاسو ته ښودلی دی، دلته اوس تفصیل نشم کولی، ټول مې درته ښودلی دی. نو ګوره وصل دی، یعنی دا به ته د سورې انفال چې دا کوم اخري آیات دی د سورې بارات سره د سورې توبې د سر سره دا دواړه یو ځای که دې ته ویل کېږي وصل. سا به پکې نه اخلي، دا دواړه ته په یو سا سره ووایه. او وقف دې دواړو په منځ کې سا واخله، دویمه طریقه دغه هم جایز ده. که چا وصل ونه کو، وقف هم پکې کولی شي، او دغه رنګې سکته هم پکې کولی شي. او د سکتې ټول تعریفونه مونږ کړي. دا دویمه حصه هغه بیا د دې سبق حصه د اعوذ بالله و بسم الله، هغه دا وه فصل کل وصل کل، فصل اول وصل ثاني، وصل اول فصل ثاني. دا فصل کل څه ته وایي؟ فصل ویل کېږي جدا کول، کل ټول، فصل کل یعنی د ټول د یو بل نه جدا ویل. مطلب دا دی د تعوذ د تسمیه او د سورتو ته چې د قرآن تلاوت کې که نه، نو دا وایي چې دا فصل کل دی ته ویل کېږي چې دا اعوذ بالله، بسم الله او دغه رنګې د سورتو دا درې ونه ته د یو بل نه جدا ووایه، دا به ته په جدا جدا ساګانو سره ووایې، نو دې ته ویل کېږي فصل کل. وصل کل څه مطلب شو؟ د دغې الټ شو. فصل جدا کول، وصل ویل کېږي یو ځای کول. نو دا وصل کل ټول یو ځای کول، یعنې دا درې واړه په یو سا سره ویل، تعوذ او تسمیه او دا صورت په یو سا سره ویل. او دغه رنګې فصل اول وصل ثاني څه ته ویل کېږي؟ نو فصل اول تعوذ او تسمیه جدا ویل، په جدا جدا ساګانو سره ویل. اعوذ بالله دې چې وي سا واخله، بیا بسم الله ووایه، نو دې ته ویل کېږي فصل اول. وصل ثاني یعنی فصل اول وصل ثاني، دویم خبره وصل ثاني. نو دا تسمیه او دا صورت دا دواړه یو ځای کا، په یو سا سره ووایه، نو دې ته ویل کېږي فصل اول وصل ثاني. تعوذ او تسمیه منځ کې سا واله، فصل وکړه جدا یې کړه د یو بل نه، او وصل ثاني دا تسمیه او دغه صورت چې دا یو ځای کړه، دې ته ویل کېږي. او څلورم وصل اول فصل ثاني. نو وصل اول دا دغه الټ شو، دا دریم چې کم تیر شو، هغې کې لومبې جدا کولو، دویم یو ځای کولو. دلته دا دی وصل اول یعنی تعوذ او تسمیه یو ځای کول، په یو سا سره ویل. او فصل ثاني دا تسمیه او دا صورت چې دی دا په دې کې فصل کول، یعنی دا په جدا کول او په جدا ساګانو سره ویل. صحیح، دا د دې دغه شو تعریفونه شو. نو اوس په ابتدایي تلاوت او په ابتدایي صورت کې، یعنی کله چې یو بنده مسلمان د قرآن تلاوت کوي او د صورت د سر نه کوي، نو په دې صورت کې دا څلور واړه جایز دي. ښه، فصل کل هم جایز دی، یعنی ټول په جدا جدا ساګانو سره ویلی شي. وصل کل هم جایز دی، ټول یو ځای یعنی په یو سا سره ویلی شي. فصل اول وصل ثاني هم جایز دی چې ما تعریف وکړو
چې تعوذ او تسمیه به جدا کې او دغه رنګ تسمیه او صورت به یوځای کې او وصل اول فصل ثانی هغه په دې کې جایز دی یعنی تعوذ او تسمیه به یوځای کې او تسمیه او صورت به چې دغه جدا وي نو په ابتدا درې صورتونه دي کنه د تلاوت د ابتدا نو د لومبه ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت یو بنده مسلمان د صورت د سر نه د تلاوت ابتدا کوي نو په دې کې دا څلور ونه جایز دي دویم ابتدایي صورت درمیاني تلاوت یعنی یو بنده مسلمان د صورت د میز نه د قرآن تلاوت کوي نو دغه صورت کې دا څلور ونه جایز دي فصل کلم جایز دي وصل کلم جایز دي فصل اول وصل ثانی جایز دي او وصل اول فصل ثانی جایز دي دریم ابتدایي صورت درمیاني تلاوت یو بنده مسلمان چې د تلاوت شروع کړی دی او د تلاوت په میز کې د بل صورت نه ابتدا کوي نو په دې صورت کې فصل کل جایز دی وصل کل جایز دی فصل اول وصل ثانی جایز دی خو دا څلورم ناجایز دی وصل اول فصل ثانی دا ناجایز دی دا غي ټول تفصیل مونږ ویل دي چې ولې ناجایز دی زه بیا ویم کو څوک پینې پوه شوي هغه داسې ګوره چې زه سورې نبا اخره یاد ته کنه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم دا خو اصل اول شو کنه او فصل ثاني دا چې بسم الله نه بعد د سا واغستا او النازغات غرقا د سوره سر د جدا وي او د سوره د اخر د سوره نبا د اخر سرتا د بسم الله یوزه کو یعنی وصل اول فصل ثاني دی کو دا ځکه ناجایز دی چې ګوره دا بسم الله دا د صورت د سر راغلی دا د صورت د سر ویل کیږي بسم الله ویل د صورت د ابتدا سره خاصه نه چې د صورت د انتها سره خاصه چې صورت ختميږي دا بسم الله د صورت د اخر د پاره نه ده بلکې دا د صورت د سر د پاره ده په دې وجه وسته اول فصل ثاني ناجایز دی ځکه دا خو بیا یو کس کو داسې وی کنه چې د صورت اخر وي او په یو سر وسره بسم الله مسیوزه کی هغه نه بعد بسم الله نه بعد بیا ساوري بل صورت شروع کی نو بیا خو به وي چې دا بسم الله د دې صورت د اخر جز دی که د صورت د سر تعلق ساتي نو جواب خو دا دی چې دا بسم الله د صورت د ابتدا سره تعلق ساتي دا به ته د صورت د ابتدا سره وي د صورت د اخر سره نه دی نو دا د دې جواب شو نو دا 15 درسونه او د 15 درسونو کې چې دا کم درې سبق ویل شوی دی لومبه سبق د سبب برکو حصے مې سی به اوس پریدو 15 درسونه شوی دی او درې سبق پکې ویل شوی دی لومبه سبق د تجوید په باره کې دی دویم سبق هغه د لحن په باره کې دی او دریم سبق هغه د تعوذ او د تسمیه په باره کې دی یعنی د اعوذ بالله او د بسم الله په باره کې دی دا هم زه تاسو ته وایم د تجوید د لومبه سبق چې دی ولې مقدم کو نو ګوره دا ځکه کنه چې ته د تجوید په تعریف باندې پوه شې د تجوید په موضوع پوه شې د تجوید په غرض او غایت په مقصد پوه شې یاره ته چې د تجوید د علم اوس حاصلې ته وي د دې فایده څه ده د دې تعریف څه دی ته په تعریف نه پوهېږې نو مخکې ورپسې ورځئ نو د دې څه مطلب بلکې ته اول تعریف زده که موضوع زده که ته د دې د بحث د دې د څه نه کېږي د تجوید کې چې بحث د څه نه کېږي نو چې د تجوید کې بحث د حروف او دغه قواعد او دغه ضوابط په باره کې کېږي کنه نو چې دا تانیز ذکر ته به څنګه په تجوید بیا پوهېږي دغه رنګ د تجوید د فضیلت ته نه خبر نو ته چې د تجوید په اقسامو نه ته خبر حکم نه ته خبر ولګیای نه اول چې دا زده کې نو مخکې بیا زی دویم سبق هغه لحن دی نو ګوره دا دویم ولې راوړو لحن دا لحن ولې په دریم ولې مقدم کو دا دریم ولې نه راته څلورم نو ګوره لحن خو غلطۍ ته وي نو خو چې اوس ته وپېژنې چې دا قرآن غلط څنګه دی او سم څنګه دی نو چې کله دی دا وپېژني نو د هغې نه بعد چې دی بیا کله تجوید زده کوي نو بیا به دې پوهېږي په دې خبرو باندې چې لکه دا به چې سم وي نو داسې به وي او چې غلط نو دا غلط دی نه ځان وساته نو ته بیا ځان د دې غلطو ادایګۍ نه بچ کولی شي او دغه رنګ دریم سبق چې دی هغه د تعوذ او تسمیه په باره کې دی نو تا دې ځکه اوس دا دریم نمبر سبق زکه د دغه راوړو د تعوذ او تسمیه په باره کې راوړو چې اصل کې دا ته چې د قرآن تلاوت شروع کې نو د قرآن د تلاوت نه مخکې به څه وی اعوذ بالله بسم الله به وی کنه نو په دې وجه د دې هغه احکامات تا ته راوړو چې د ابتدا د تلاوت د ابتدا سورتونه دي او دغه سورتونو کې د اعوذ بالله او د بسم الله حکم څه دی نو هغه ټول ډیټیل تا ته بیان کو چې ته په دې باندې پوه شې چې کله ته د قرآن تلاوت کې نو په دې سورتونو کې به اعوذ بالله او د سورتونو کې بسم الله وي نو چې ته په دې نه پوهېږې او مخکې ته مخارج او صفات زده کوې او قرآن دې نور زده کو په اعوذ بالله بسم الله نه پوهېږې نو د دې څه مطلب شو په دې وجه دی داسې په ترتیب سره به ځي نو ورپسې 15 درسونه وشو چې په درو سبق باندې مشتمل دی او هغه تاسو ته ما ټول ډیټیل سره په دې ویډیو کې بیان کړو ورپسې څلورم نمبر یعنی شپږم نمبر درس او څلورم نمبر سبق هغه د مخارجو په بیان کې ده او دا ډېر ضروری سبق دی مخارج
او دا په تجوید کې تاسو بار بار ولیدلی چې په تجوید کې مخارج او صفات دا لازمي دي، دا زده کول پکار دي. نو ان شاء الله تعالی دا به ان شاء الله زده کوو. زما د رب نو امید دي چې تاسو به په دې ټول چې دا ما څونه وضاحت وکړو هغه تعریفونه مې د تفسیر پکړو، نور دا غي مثالونه هغه ما ټول پر بورډ باندې تاسو ته لیکلو. نو زما د رب نو امید چې تاسو له به دې کلیپ ډیر خوند درکړي او په خپل خصوصي دعاګانو کې مونږه یاد ساتي. او یو ضروری خبره بیا دا کوم چې کوشش کوي چې درس په خپل اوري نو بل سره بل ملګری ته شیر کوي، مشر کشر، ځکه چې فرض عین دي کنه هر یو حرف د خپل مخرج سره د صفات لازمه او صفات رضا دا کول چې قران ته صحیح د یګنه شي کولې دا خو فتا فرض دي، دا فرض عین دي په هر مسلمان بالغ او نارینه او زنانه باندې. نو په دې وجه چې تیز دکې او د ځان د پاره لازم غني، نو د خپل رور د پاره، د خپل مشر د پاره، د خپل مشر او د خپل کشر ور د پاره، د خپل والد صاحب د پاره، د خپل والد صاحب نو د خپل بچو د پاره او کو دغه رنګ کشران اوري اهله پکې دي چې مشرانو ته دا وړاندې کی خپل مرګرو سره په فیسبوک شیر کوي په یو او دغه رنګ د میډیا په هر پلیټ فارم باندې واتس اپ کې. نو ګوره ته خو فائدہ ملو شو ځکه تا او کته کنه نو کو تا لغون کلیک کو شیر د کو یاد را ډاونلوډ کو د یوټیوب نو ملګرو سره د شیر کو د استاد وجب نور کسانو ته فائدہ ملو شي. نو کم اجر چې ماته الله را کی پای کې بدستام حسوي صحیح دي ان شاء الله تعالی. نو بس اخره کې د اجازه غواړم او ټول ته بیا دا ویم چې خصوصي دعاګانو کې ما یاد ساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.